جاریو د کور والا ډاکټر صاحب دی د هغې سره تعاون کړو ځای وله ورکړو الله دې دوی له هم د دې خیر او برکات ورکړي د علاقې بعضې خلکو ملګرتیا کړې وه څوک په خپله راغلي وو چا بچي رالیږلي وو چا دعوت چلولی وو الله دې د ټولې علاقې باندې د دې قرآن کریم هغه برکات او رحمتونه جاري او ساري وساتي درس د قرآن جاریو واړه واړه ماشومانو پکې اوس مې یو ماشوم نه تپوس وکړو نو وایي چې هغه وخت په لسم دولسم کې وم اوس ما سبق ختم کړی وکالت کوم یعنې ماشومان په هغې کې ځوانان شو بلوغت ته ورسېده د الله د کتاب په هغه رحمتونو کې رالوی شول یقینا چې په دې علاقې والو باندې د الله احسان او مولانا سهیل عزیز صاحب دا هغه محنتونه ډاکټر صاحب دی د هغې هغه اخلاص و الله دې ټول د اجر ورکړي نن هغه ورځ د خوشحالۍ ده چې هغه درس د قرآن کم محنت شوی و هغه سر ته رسېدلی دی الله دې په خپل دربار لایزال کې قبول او منظور وګرځوي خو دا درس دلته نه ختم نه شو نن به د دې اختتام وي او دوباره به د دې افتتاح وي زموږ طریقه دا ده چې یو ځای کې موږ د قرآن درس کوو چې په کوم ورځ د هغې اختتام د افتتاح اعلان هم کیږي او دا په دې پېښور والا باندې خصوصا او په دنیا کې عموما که زه ویم د استاد محترم زمونږ استاسو چا تربیت کړی دی زمونږ مربي زمونږ مشر زمونږ رهبر شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ مولانا خلیل الرحمن صاحب حفظه الله تعالی الله دې د هغې په ژوند په مال حال کې په بچو کې ډېر خیر او برکت واچوي دا د اخلاص نه ډکه شمع هغې بله کړې وه په پېښور کې په سن 1995-96 کې او نن الحمدلله چې څومره پورې ماته پته ده په اماراتو کې په سعودي عرب کې په سویډن کې په جرمني کې په آسټریا کې په آسټرالیا کې په امریکا کې یو ملګری زموږ ناست دی په پولینډ کې درس کوي راغلی په چوټۍ باندې په پولینډ کې داسې نور ډېر ګڼ شمېر ملکونه په افغانستان کې ډېر زیات شاګردان دي په پاکستان کې خو په هر ځای کې الحمدلله شته او خصوصا په پېښور کې هغوی چې د قرآن کم خدمت وکړو او دا خبره ثابته کړه چې قرآن کریم بې د 14 علومو نه زده کیږي قرآن کریم بې د دې نه زده کیږي چې دې پسې به شپې بهر کې د ورځې د دنیا کار کوه او 1 غنټه هغه د قرآن دپاره ورکړه چې په تا کې اخلاصي او څوک چې تا ته بیانوي په هغه کې اخلاصي زه په دعوې سره دا خبره کوم چې زما د استاد محترم په زرګاو نه په لکاو شاګردان دي د هغې د شاګردانو شاګردان دي خو څوک به ثابته نه کي چې یا زما د استاد محترم تی نه د 1 روپۍ لالچ کړی یا د شاګردانو لالچ کړی کله چې اخلاص په بیانون کې کیو د الله رضا یې هغه کار الله خوري دې ځای کې مولانا سهیل عزیز صاحب راغلی تقریبا 8-9 کاله څوک نشي ویلی چې زموږ نه یا د لارې کرایه غوښتې ده یا موږ نه چانده غوښتې ده یا زموږ د وړو نه فیس غوښتې دی البته که وس او طاقت یې شوی دی د یو غریب شاګرد سره د خپل موس مطابق امداد هم کړی د تربیت دا د استاد محترم موږ له راکړی دی او هغه اخلاص دی نن الحمدلله دا واړه واړه ماشومانو اول کې بیانونه وکړو چې تاسو کتلی وی حیران شوي وي ساده قرآن ورته مخې ته پروت و څوک د 10 ماشوم او څوک د 8 ماشوم او څوک د 12 ماشوم او داسې قرآن یې وی لکه مورنۍ ژبه چې د انسان وجه دا ده چې دې په شا اخلاص دی نو استاد محترم په دې ځای کې موجود دی د آخري صورتونو هغه تفسیر وضاحت به کوي او د بعضې زنانو درسونه دي د تا دي مختصر په هغې وضاحت کوي هغې بل ځای ته هم روان دي څه پروګرام دی موږ له لږ ټایم راکړی نو ملګرو ته دغه التجا درخواست دی چې د استاد محترم په بیان په دوران کې په توجه سره کینئ کیناستو پاسېدو نه خبرو اترو نه لږ انتظام وساتئ لږ وخت چې قیمت